ټاپک دی سټمک ایسیډیټي ټریټمنټ. ټیک ده. سټمک ایسیډیټي ټریټمنټ موږ وایو چې څه ته وایي، د معدې تیزابیت. ډېر خلک نن سبا فریاد کوي چې زموږ معدې خرابې دي. نن دا ټاپک ډسکس کوو چې د دې خلکو د معدې ولې خرابې دي. ټیک ده. دنیا خلک وایي موږ ډاکټرانو له لاړو، معدې سپیشلیسټ له لاړو، میډیکل سپیشلیسټ له لاړو او زموږ معدې ښه کېږي نه. د هغې ریزن څه دی، وجه څه ده؟ ټیک ده. مین وجه دا ده چې خلک پال نه کوي، پرهیز نه کوي. کم څیزونه چې په دې کې نه دي ښه د هغې پرهیز نه کوي. نن به هغه سټیپس تاسو ته ویم، سیمټمز به ویم چې څه پکار دي چې هغه مونږ خورو، څه نه دي پکار چې هغه نه خورو. زموږ معده بالکل پرفیکټ وي، نو تاسو ته به د ډاکټر ضرورت هم نه راځي، معده به هم ستاسو بالکل صحیح. ټیک ده. ډېر خلک وایي ډاکټر ته لاړم، میډیسن مې ډېر وخوړل، انډوسکوپي مې وکړله، کیمره مې کوزه کړه او علاج یې راله وکړو، بیا هم نه ښه کېږم. ټیک ده. نو لنې مونږ وایو چې پرهیز په دې کې ډېر زیات ضروري. ټیک ده. خلکو ته چې د معدې مسئلې، نو دته څه پرابلم کېدی شي، مطلب څه مسئلې ورته کېدی شي. اولنۍ خبره دا ده چې د په معده باندې درد ډېر زیات سوی، هر ټایم به د په معده باندې درد وي، چې له خوراک وکړي جو په معده باندې به درد وي. ټیک ده. بل دا چې د خوراک سره بدله الټۍ ورځي، ړه به ورته ډک ډک کېږي، چې وایي نازیو او ومیټینګ دی. ټیک ده. دا مسئلې به دې سره یو ځای. ټیک ده. بل وایي تروې اوبه مې خولې له راځي، چې خوراک وکړم نو داسې لکه د خوراک چې مې د خولې ته راخېږي، نو یو سره دا مسله ډېره زیاته کېدی شي. ټیک ده. بل چې چا معده ورسره خراب وي نو خوب به یې هم ډېر زیات کمي، خوب به ولې نه ورځي. ټیک ده. چې سملې نو ټینشن به وي، په سټرس کې به وي، هر ټایم به یې ټینشن مسلې راغستې او د هغې د وجې به هغه خوب نه ورځي، په سر باندې به یې درد وي، هیډیک به یې ورته، بوج به یې وي، درد به یې ورته، ساډوبي غوندې وي. ټیک ده. دا ټولې مسلې د څه سره کېدی شي چې د چا معده خراب وي. ټیک ده. د سټمک پرابلم ووایي چې یاره ولې راځي، څنګه راځي. موږ چې خوراک وکړو که نه، نو دا زموږ د دې خوله کې موږ ګرینډینګ د هغې کو نو اسافیګس ته لاړ شي، بیا هغه لاندې معدې ته ځي. ټیک ده. نو د اسافیګس چې اینډ ختم شي، معدې ته چې کوم فوډ انټر کېږي دلته زموږ سره سپینکټر لګېدلی دی، چې خوراک دننه شي نو دغه ځای کې دی بني واپس یې نه راپرېږدي. نو چې کله خوراک وکړي هغه ډاون لاړ شي، نو دې سره هغه تیزابیت چې دی لکه موږ وایو دې سره راچوتېږي، نو دته فیل کېږي چې یاره ماته دا خوله مې یار د هر شی سره دې خولې ته راځي او فیل کېږي ورته. ټیک ده. نو دا څه وجه ده، د ده معده خرابه ده. ټریټمنټ کوي. اوس یې راځو پرهیز له، چې پرهیز څه پکار دی. د پرهیز نه مخکې موږ وایو چې ډایجیشن موږ وایو چې دا څنګه کېږي. اولنۍ موږ وایو چې خولې کې موږ ډوډۍ کېږي نو دا ټیټ چې کوم دي دا د دې ګرینډینګ وکړي ښه صحیح، چې سړی روټۍ خوري نو اولنۍ خو پکار هم ده. په اسلام کې هم ځان سره وایي چې یاره څومره تاسو په دې باندې شون واحد ډېر زیات نو دونه به ښه وي. د هغې وجه دا ده چې دلته د دې ګرینډینګ وشي نو معدې ته چې دا لاړ شي نو هلته خو د دې ګرینډینګ نه کېږي، خو هلته زموږ سره انزایم دی، پیپسین ټریپسین دی، هغه دې باندې راشي او د هغې خوراک ښه مطلب چقړه غوندې خو ښه چقړی کړي چې دې سره د خوراک ښه معده شي او ازمایي صحیح راشي. د ازمایي صحیح راشي نو ستاسو به چېرته هم معده نه خرابېږي. ټیک ده. چې کوم کار څوک د خولې په ځای د معدې نه الي نو د معده به همیشه خرابوي. یوه خبره دا ځان سره نوټ کړئ. ټیک ده. بل موږ اوس وایو چې یاره پال له څه شي نه پکار دی، پرهیز د څه نه پکار دی. پرهیز د هغه څیزونو نه پکار دی چې کوم موږ ته مرچکۍ شو، تارخه څیزونه به بالکل نه خورو، چې څومره هم تارخه څیزونه دي دا به بالکل سټاپ کول غواړي. مرچکۍ نه بریاني شوه، نور داسې تارخه څیزونه، سالن شو، دا به نه استعمالوو. ټیک ده. بل دا چې د چی استعمال به ډېر زیات نه کوو. ډېر خلک داسې چې څنګه روټۍ وخوري چای به څښي، نو د چی استعمال چې دی دا په روټۍ پسې ډایرکټ نه دی ښه. ټیک ده. دې د وجې نه معده ډېره زیاته څه کېږي، خرابېږي. څومره فاسټ فوډ شي دي، سپایسي فوډ شي دي، د دې نه به لږ احتیاط کول غواړي، ډډه به کول غواړي چې دا زموږ سره ټیک شي. چې څوک دا نه کوي نو مسلې به ورته لږه زیات سیوا کېږي. بل دومره شیزونه به استعمالوو چې هغه زموږ د لیمټ سره وي، ځان به اوور فوډ به نه استعمالوو. ټیک ده. لکه مثلا سالټس دي، سالټ لیول به بالکل کم کړو. داسې نه چې یاره ډېر زیات په استعمالوو، یا به بالکل سره نه استعمالوو، خو چې څومره کم استعمالوو نو نه به ښه. بل دا چې چا معده هم خرابه ده، کاربونیټډ ډرنکس چې څومره دي هغه به نه څښو. مطلب په دې کې کوک راځي، ډیو راځي، مرینډا راځي، ایکسیکټرا، څومره هم کولډ ډرنکس چې دي دا به نه استعمالوو بالکل. ټیک ده. بل چې دی کم لیمنس چې دي، مطلب مالټه شوه، کینو شو، دا څیزونه معدې له ډېر زیات نه ښه نو دې استعمال به نه کوو. ټیک ده. بل چې څومره یخې اوبه وي، زیاتره خلک داسې چې په اوبو کې واوره نه وي نو هغه اوبه نه څښي، یا ډېرې زیاتې یخې نه وي هغه نه څښي. هغه اوبه استعمالول به هم څه کوو، نه کوو. خواږه څیزونه چې څومره هم دي، مطلب چاکلیټس دي یا چینی ده یا ګوړه ده، ټیک ده، څومره خواږه څیزونه دي دا به دې استعمال به بند کړو. ټیک ده. within 10 days کې تاسو ګورئ چې معده ستاسو څنګه کېږي. بل اټ لاست سیګرټ سموکینګ، زیاتره خلک سموکینګ کوي، هغه فریاد کوي د معدې نه،
وایي زموږ معده نه ټیک کېږي. ولې نه ټیک کېږي؟ ځکه چې هغه دومره سموکینګ کړی او کوي چې د هغې د وجې نه هغو نه خوراک پاتې کېږي او چې څه خوري واپس یې راولي. نو سموکینګ به هم نه کوو. ټیک ده. ودین 10 ډیز تاسو دا وکړئ، دا فارموله اپلای کړئ، دا خوراکونه مه کوئ، تاسو ګورئ چې انشاءالله پرفیکټ معده به تاسو بالکل برابر وي، څه قسم مسله به پکې نه وي. ټیک ده. خو چې پال په دې طریقه باندې وکړئ، دا کم فوډ دی چې دا بالکل بند کړئ، ساده خوراک وکړئ، نو تاسو به هغه ټریټمنټ چې کوم کړی هغه به هم صحیح، څه مسله به راته بیا نه وي.